د صحت کارت په حواله سره یو دلته د انتظامیه هم ډېره برابر ده. موږ شپږ نیم بجې راتلل وکړو، نو موږ ته د دغه طرفه خبر میلاو شو چې لږ تاسو وروسته شئ، لیکن د دې هسپتال عمله چې ده نو هغو ډېر زورونه وکړل په دې سره، او د دې د خدمت هم ډېر په زبردسته انداز سره دی. او موږ غریب خلک یو، چونکې یو طرف ته په هسپتال کې یو کس راشي ذهناً هم ډسټرب وي، او بیا دلته چې عمله صحیح نه وي نو بیا ډېر متاثره کېږي. لیکن چونکې دلته زما راتګ وشو، د خلکو واقعي په صحیح طریقه سره د خلکو خدمت هم کوي، او د صحت کارت په حواله سره د حکومت دا پالیسي ډېره بهتره ده، او موږ د دې مشکور یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سید الرحمن کاکا خیل تاسو ته مخاطب یم. په دې وخت کې د خیر الناس هسپتال مخې ته زه ولاړ یم. که تاسو زما دې طرف ته وګورئ، دا مونډا روډ دی، او هغه اخري سر کې دلته پل دی، او بیا چوکۍ ده، بیا د هغې سره دغلته د الحبیب هسپتال دی. بیا د هغې نه علاوه که تاسو دې طرف ته وګورئ نو دا ګلبهار مسجد دغه ځایګي کې یادېږي، او بیا مخامخ د هغې سره دغه ځایګي کې یو بي ایل بینک دی. نو یو بي ایل بینک ته مخامخ د خیر الناس هسپتال دی. ګورو هسپتال ته به نن نه ځو، دلته د هسپتال چې کوم اونر دی شفیع الله بای، د هغه سره به خبرې کوو د انصاف صحت کارت په حواله سره، او د دې هسپتال د غرضو مقاصدو، او دا د کوم وخت کلاو شوی دی په هغه به موږ خبرې کوو. تاسو زموږ سره اوسئ، دا پروګرام تر اخره پورې ګورئ. زو دننه. السلام علیکم جی، زما نوم ډاکټر محمد همایون دی. زه سینیئر ډسټرکټ سرجن یم ښار باجوړ کې. دلته په سمرباغ او په دې ایریا باندې ما 18 کاله تېر کړي. بس ریسنټلی دلته په دې خیر الناس هسپتال معیار کې انصاف کارت سهولت شروع شو، نو زه دلته راځم هر ماسپښین. دلته چې دی هر قسم اپریشن چې کوم کېدی شي، کوم پاسبل دی، هغه موږ کوو. د خېټې خاص کر تریخي شو، توري شو، کولمو شو، اپنډکس شو، هارنیا شو، بواسیر شو، ماشومانو اپریشن شوی، د زنانو اپریشن شوی، مختلف قسمه رسولۍ شوی. دا اپریشن دلته کېږي، ښه تسلي بخشه، بالکل مفت کېږي، 2 روپۍ هم په مریض خرچه نه راځي. کارت دا سهولت خو د عوامو دپاره د یو نعمت نه کم نه دی. نن سبا په دې مهنګایي دور کې چې یو علاج کېږي، هغه د فیس نه واله د کور د دوایانو پورې هر څه چې مفت میلاویږي، نو د دې نه غټ نعمت خو زما په خیال په دې ملک کې بل نشته صحت په حوالې سره. نو صحت کارت سهولت دلته په خیر الناس هسپتال کې میسر دی، نو عوامو ته اپیل دی چې دې نه فایده واخلي. زما نوم ډاکټر عبدالباسط دی. زه MBBS ګریجویټ یم د پېښور RMI هسپتال نه، او زه دلته راغلی یم د صحت کارت او فیسیلیټي زه دلته اویل کړی یم. نایټ کې زما ډیوټي دا خیر الناس هسپتال چې کوم دی، دې کې زموږ سره سرجیکل ډپارټمنټ هم دی، ګایني اوبز والا ډپارټمنټ هم دی، او زموږ سره میډیکل سپیشلیسټ هم کېږي. مختلف قسم سرجریز کېږي دلته، اپنډیسکټومیز کېږي په صحت کارت کې، او هیمورایډ سرجریز کېږي، د هارنیا سرجریز کېږي. زموږ سره دلته ډاکټر همایون جنرل سرجن دی، باجوړ دی، او سپیشلیسټ 19 ګریډ کې دی. نو هغه دلته راځي، موږ ته پوره ټایم راکوي، او د هغې نه علاوه دلته زموږ سره میډم ناسته ده. سید الرحمن بھائی د صحت انصاف کارت چې دی دا د حکومت پاکستان د وسات اړخه دی، او په ما باندې اعتماد کړی دی. ما د هسپتال ته دا رجسټریشن راکړی دی. دا د 1 فروری نه سټارټ دی، او د 1 فروری نه تر اوسه پورې موږ د 200 کسانو علاج معالجه وکړه، د اپریشن په ذریعه، د ډلیوري په ذریعه. زموږ څخه په اسانه پښتو کې ته وایم چې د ماشومانو د پیدا کېدو چې الله تعالی په قدرت باندې زموږ سلته لوی ډاکټره ده، ګایني سپیشلیسټ تاسو سره ته وایي شفیقه محمود نومې دی. د یو سپیشلیسټ ډاکټري په نگرانۍ کې موږ لیبر روم چلوو. زموږ سره په اسانه پښتو کې چې جنرال سرجن ورته وایي 2 ډاکټران دي. یو نوم ډاکټر حبیب النبي دی چې هغه تعلق زما د کلي سره دی، معیارو سره. یو ډاکټر محمد همایون چې هغه ډسټرکټ سپیشلیسټ دی، د هغه په جندوري کې ډېر وخت شوی دی. بل زما سره د اډوکو ډاکټر نعیم شاه دی چې کله بیمار هغوی
وګوري او دلته ورته د سرجرۍ څه شی کار کوي نو علاج یې مفت کړل لځي دی میډیسن یې مفت کړل لځي دي په واټ کې دوایي مفت کړل لځي ده کور ته دوایي مفت کړل لځي ده نو په دغه سلسله کې حکومت په موږ اعتماد کړی دی او زه د الله رب العالمین نه دا امید لرم دعاګانې کوم ته چې د عوامو په اعتماد باندې د حکومت په دغه اعتماد باندې موږ صحیح وخیږو. ښه جي دا راته ووایي چې د په دې انصاف صحت کارت کې کم علاجونه کیږي بلکې کم پکې نه کیږي اوس خو تقریبا 100% هغه نه رسیدلی خو دا کم چې پکې نه کیږي هغه راته ووایه. نو کېږي پکې ټولو د کرایټیریا خبره ده ان شاء الله تعالی آهسته آهسته به ټول روان شي. زما سبا د دې نه بعد ان شاء الله تعالی چې د ډیلیوري مفت کړل ځي نو د هغې ماشوم چې پیدا شي یا په هغه ماشوم کې څه داسې معذوري وي د هغې دپاره ما دلته د ماشومانو نرسري چې ورته وایي هغه مې لګولې ده ان شاء الله تعالی چې زه د حکومت سره په دې خبره کومه چې دا راله کولاو کي. بل د میډیکل وارډ دپاره چې میډیکل کم بیماران نو ډاکټر صالح به دلته هر مازدیګر بیماران ګوري نو که داخلي خبره وه نو د حکومت څخه په سیسټم کې چې کېدو نو هغه هم پکې کوم ان شاء الله تعالی. نو داسې یو څیز به نه وي چې هغه پکې نه کېږي. زموږ سره دلته د شپې ډاکټر چې د شپې به دلته خلک په ډاکټرانو پسې ګرځېده یا به ثمرباغ تلو یا به تیمرګر ته تلو نن د الله تعالی په توفیق باندې د معیارو کې چې کوم غټ هسپتال دی په کې هم ډاکټران موجود دي او زما سره په دې هسپتال کې هم یو MBBS ډاکټر موجود دي د ورځې هم MBBS ډاکټر موجود دي سپیشلیسټان هم پکې دغه ته MO او MO په هسپتال کې زما سره 24 غنټې موجود دي د ښځې ډاکټر په شکل د سړي ډاکټر په شکل لکه 24 غنټې دلته تاسو دا سروس ان شاء الله تعالی یو سړی د شپې په 2 بجې باندې راځي ام هغه ته به ډاکټر چې کوم نه اویلیبل وي دا څه ټایم راځي موږ چې کوم اپریشن ډاکټر صاحب تجویز کی یا کوم ډیلیوري نو دغه وخت مطابق چې کومه دوایي ده هغه هم پرېږده په واټ کې چې کومه دوایي ده هغه هم پرېږده او چې کور ته ځي د کور دپاره دوایي هم پرېږده دا په صحت کارت کې دا وکړه کېږي. دا سودا بل دا راته ووایه چې اکثر دلته ماشومان څوک راوړي او هغه ته د اپریشن ضرورت وي یا ته بل د علاج معالجې ضرورت وي نو بیا د هغې نه پارمبې غوښته کېږي. آیا سړي سره په بر وخت پارمبې نشته نو په هغه حواله سره تاسو څه وایي د خلکو سره څه ډیل ورکوئ که نه بلکل دا به ورته وایي چې یاره تاسو پارمبې راوړئ بیا به وروسته ستاسو علاج معالجه کېږي؟ نو زما خو دا خواهش دی چې زه دلته د صحت کارت والا خپل اپیس دی په دې خیروناس کې د هغوی سره مشوره وکړم او د مشورې مطابق که په دغه کې سباله بل سباله کولی شي نو هم زه چاته انکار نه کوم او بالکل به ورته علاج کېږي. اوس په عام کارت باندې چې پاکستانی کارت ورسئ او دا لوکل د دې صوبه سرحدي د دې صوبه سرحد نمایندهی باشندهی که دا د ازاري که دا د ایبټ-آبادي که دا د وزیرستان او که دا د چترالي په صحت کارت خبرې ختمه شوي دي تش د پاکستان په کارت باندې چې د صوبه سرحد باشنده دی د علاج پې کېږي. نه علاج خو کېږي لکه تاسو به مخکې دا ویل که نه چې یاره ستا د کارډ کمپیوټر ته نه دی ختلی یا چې کوم دی دغه نه دی شوی نو هغه تاسو څه وایي؟ نو د هغې منډه تړله مولوه که نه یې ختلی نو په ورځ به کې خېږي د هغې هم اوسه موږ په اپریشن کوو بلکل اوسه کوو. صحیح شو جي ملګرو دغه تاسو واورېدو چې دا شفیع الله بھائی ښایسته او زبردسته خبرې وکړې ټول نه مخکې خو دا مسله ده چې یاره دا په خپله باندې یو سوشل ورکر دی او د ده سره په خپله د دې عوامو د خدمت یو احساس ورسره ورسه دی. د ډېر وخت نه موږ ګورو چې دلته دا فلاحي او تنظیم و دا د هغې مشر و بیا د هغې نه علاوه په دې کلي علاقې چې څومره مسلې راځي په هغه ټولو کې شفیع الله بھائی پیش دی نو دغه خدمت اوس دیو خیرالناس هسپتال ته راوړی دی او دا په خپله باندې بذات خود د دې هسپتال اونر دی. نو کله هم چې چاته څه داسې مسله راځي چې د هغه د اپریشن مسله وي د هغه چې کوم دی نو د ډیلیوري څه کیس وي یا بل څه داسې مسله وي نو دغه ټول تاسو دلته شی هینډل کولی په خیرالناس هسپتال کې او په معیارو کې خصوصا دا د الله په موږ تاسو باندې یو ډېر لوی مهرباني ده. نو تاسو د ورځې هم راتلی شئ او د شپې هم راتلی شئ او د انصاف صحت کارډ نه او د دیو د صلاحیتونو تاسو پیدا اغستلی شئ. تر بل پروګرام پورې سید الرحمن کاکا خیل او شفیع الله بھائی ته اجازت ورکوئ. د الله په امان.